مجنون په لیلا عاشق و منډې به یې والې کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا او دا مجنون قیس یې نوم قیس مجنون لیوني ته وایي د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته او ډېر ښکلی و او لیلا تکه توره وه توره نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي تکه توره وه نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه د خدای شان دی او پسې لیوني و د ده بدي شو د دې بدي شو د دې نو خوښه دی نو لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبختي ته خو وګوره دا لک څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي په منډو سر دې وي نه مې دی خوښ نه مې لګي مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده سب پکې ځان دی لیونی کړی دی وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی تاسو زما په سترګو نه دي کتلی تاسو په خپلو سترګو ګورئ نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي نو پلار ورته اراده بچی بیت الله ته ځو یو دوا له دې بوزمه او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي پلار په مخه که هغه زمانه کې خورش کمو بیت الله ته یې بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه که او پلار ورته وایي بچی جاړي ورته پلار بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه وایه بابا وی وایه بچی اللهم ارحنی من لیلا و حبها یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچې دا دوا وکړه که د دې غمه خلاص شوې دا په نورونو ګرځې دا په بارانونو کې منډې وې ډوډۍ چای دې نشته غرق شوې هله ووایه بچې غلی دی هله بچې ووایه که نه اللهم ارحنی من لیلا و حبها الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي ما دمه که خوشحاو بچې دې څه وایي لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها خدایا یو احسان خو را سره وکړه یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته کړه د دې لیلا او د مینه نوره زیاته کړه پروردګار احسان وکړه او پلار هلته پې په سکونو پلتو شروع کړه تا مرداره هلاک شي ما راوستې چې دې غمه به خلاصېږي ته خو نور غواړې ته خو نوره غواړې نو یو شعر یې ورته ووایي یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چتې لر نه کړي اوس بلا ته لروستی دی دې څه کوي یا رب لا تسلبني حبها ابدا الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کې دا رانه خوا نه کې يرحم الله عبدا قال آمینا خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وایي په هغه هم رحم وکړي مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي امین پې ووایه چې خدای باندې رحم نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني نو مجنون هلته کېناسته نو لیلا ته چا وي هغه پاگل خو راغلی دی هغه ځنګل کې دلته ناست وی دی څه خوري وی څه خوري پلار کور خو یې دلته نشته او نه یې پټی شته او نه یې څه زمینداره شته نو یو وینځلی یو جام پی ورکړی دا دی نیکبخته یو څه چې دا خو اوس جام پیسې به مجنون له ورسېدل چې پی ورسېدل مجنون ته هغه وینځوی دا پی اوس هغه غریب پپی اوس کم ځای او په خپلې شک کې پروت و دا پی اوس کوي کم ځای دا یې کم ځای نه راوړی وایي دا لیلا راکړي پی اوس کړل تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو پی اوس کړل هسې زه په دې زړه کې وایم په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا راکړي دي چې دې غریب بسونه په هغه روزو ته چورلکونه والي هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی
هغې په لاس د چیلی نه یې وتېدي او هغې راله پیو کې اچولې نه زه چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلی چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس کل ساله لیلا بل جام ورکه او یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغې د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دی وینځې سارله نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وی څه کې وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم ډوړ جوړی نشته بس هغې وی ډېره ښه دلی پی ورکړل اخوار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څومره دې تېرې شوې نو لیلا وی چېره دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تلي دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې ګپ شپ لګوي ناوین دی ته وایي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې او چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وایي پی دې راونړل وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما پی راوړه وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما وی نن وینه غواړي وینه او ته څه وایي وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پی والی یم که پی د سره یي خو راکړه که نه وینه هغه نه غواړي نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي دي ظالم ورغې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغ نیول چې خو دوالی دی نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاسدي لا چې څنګه ورغې ورته ویې لیلا پی وینه غواړي یو ورځ غریب کړي هله وی راکړه نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي که د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جام یې وله ډک نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي موږ د پیو مجنونان